الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين یقیناً شمار د میاشتو پنځ د الله 12 میاشتې دی په کتاب د الله کې کلنا چې پیدا کړی الله اسمانونه او زمکه منها د دې 12 میاشتونه 4 سلور میاشتې حرم د عزت دی او دا دی دین مضبوطه ظلم کوي پدې کې په خپل ځانونو او وجنه مشرکان لرا کافتن طول لرا څنګه دی جنگ کوي تاسو سره پټولا او پوښه یقینا الله متقیان سره دې محترم مسلمانانو د سورۃ توبه آیت نمبر 36 پدې کې د میاشتو تذکرہ شوی دا او دې آیت کریمه کې الله فرمایي چې پدې میاشتو کې سلور میاشتې دا د حرمت او دا د عزت هغه سلور میاشتې کمی دي یو میاشت د رجب دا او یو میاشت د ذوالقعده دا یو د ذوالحج دا څو میاشتې شوي رجب ذوالقعده ذوالحج او څلورم میاشت د محرم دا څلور میاشتې دا د مخکې نه محترمې دي په دغه محترمو میاشتو کې یو میاشت د محرم ده چې رز دو بعد شروع کېدو والا دا د ذوالحج آخری ایام دي د مسلمانانو د اسلامی کال ابتدا دا د محرم نه کیږي د انګریزانو د کال آغاز د جنوری نه کیږي زمون نوې نسل بلکې د زړو کې چاته دا پته نه چې زمون د اسلامي میاش دا د محرم نه مسلمانانو ته حالانکه د اسلامي میاش تو سره متعلق ډېر احکامات دي چې چاته اسلامي میاش ته معلومي نه نمونه ولا نه ورزي زمون مسلمانانو تنن بلکې خواص خلقو ته د اسلامی تاریخ پته نه لګي رسونه د افسوس خبره یعنی سونه هغه غیر خلقو مهنت کړي زمونږه غ اسلامی ترتیب رانه ګډوډ دا خو پته لګي چې نن د جون د جولای د جنوري د فروری پلان کې تاریخ دی
او که د اسلامی د میاشتې تاریخ تپوسې دا معلومات نه دا زموږ یو غټ کمی کوتاهي بیا زموږ ډېر مسلمانان دغه انګریزي کال مبارکې خلکو ته ورکوي او د اسلامی کال نه خبر نی نو محترمو د عزت د میاشتې با ټول خلکو محترم ګڼلې پای کې یو میاشت د محرم يهوديانو بم د دې عزت کو نصاراو بم د دې عزت کو مشرکانو بم د دې عزت کو که خپل میز کې به پسونو کالو باندې دشمنه جګړه را روانه وي دې کې به تور نو چتولا دونه محترمه وي د میاشتې نو خو زموږ مسلمانان دای په ځین کې د یو څه سره احترام نه دا رنګي چونکه د رزنی مکی میاش د محرم شروع کیږي چې د دې متعلق اهم خبرې د مسلمانانو تر دې یاد دهانی وي محترمو آدم علیہ السلام د چې الله وجود ورکاو دا میاش د محرم وا د مسلمانانو ته پته نشته زمون خلک په محرم جوړه بس حسین رضی په کې قتل شوی دی دا محرم صرف د لسم محرم د واقعیا کربلا سره تړي نه محترمو د آدم علیہ السلام وجود دا هم په محرم کې شوی دی بیا چې کله الله پاک آدم علیہ السلام ته وجود ورکو او حکم شو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ نو آدم علیہ السلام تا چې کله ملائکو داغه په طرف سجده کولا دام دغه میاشت د محرم وا بل کله چې آدم علیہ السلام تا الله د خلافت تاج ور پسراو دام د محرم میاشت وا د ځن سره یاد ساته محرم ډېر پخوانه محترم دی بیا زموږ ډېر خلک محرم محترم نه ګڼي زمونږ دا پښتانه مسلمانان سپیره ګڼي تاسو ته اوسه پورې اوریدلی تاسو په خاندان کې چې په محرم کې واده نکاح شوی نه کوي د محرم د میاشتې د ودونو سم زوري وی بیا د محرم میاشت لکه د محرم میاشت ول سپیره نه دا خو محترمه میاشت دا خو برکتونو والا میاشت ده یونس علیہ السلام تا چې د مې د ګډې نه نجات ملو شوی و دام په میاشت د محرم کې ملو شوی و خبرې بیا دي کنه بل محترمو د نوح علیہ السلام په دور کې چې کوم طوفان راغلی و او بیا کشته په جودي غر باندې ودرېدا طوفان ختم شو دا میاشت د محرم و دا رنګي ابراهیم علیہ السلام چې کنعان او داغ ملګرو اور ته غرزول و ابراهیم علیہ السلام ته الله په دې اور کې نجات ورک دا میاشت د محرم وا دا رنګي محترمو یوسف علیہ السلام د خپل پلار نه ډیره زمانہ هغه غیبو یعقوب علیہ السلام ته دا پتم نوات یوسف بجوندی یو کمړو اب په کومه علاقه کیا د یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام ډیر مدبات چې ملاقات شو او رز د خوشاله وا دام میاش د محرم وا دا نه چې صرف په دې لسم محرم باندې حسین رضی الله شهید شوی دی نو بس موږ محرم صرف هغه سره متعلق کوو دا رنګي یوسف علیہ السلام ته چې الله تبارک وتعالى سخت د بادشاہي نصیب کا دا میاش د محرم وا موسی علیہ السلام چې کله بنی اسرائیل ځان سره روان کو فرعونیان ورپسې ولګیدو مخې ته دریاب راغی دا میاش د محرم وا بیا دا فرعون چې غرق شو موسی علیہ السلام بنی اسرائیل نجات کومند دام د محرم میاش وا په دې وجه محرم کې به يهوديانو یو روزنی ولا
چې په دې رزبان فرعون غرق شوی دی زموږ موسی علیہ السلام ته داغه نجات ملو شوی بنی اسرائیل ته زموږ مشرانو ته دا رنګي محترمو نمرود چې تبا شوی وکړه دام په میاشت د محرم کې تبا شوی و اوس راځي ودونه لګو ګوره د نبی رسول سلام لومبنه واده لومبنه نکاح دا کومې بیبي سره شوی و خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره ګوره نو دا میاشت د محرم وا د پیغمبر واده په محرم کې شوی دی ادم مسلمانان دی قسم کړي محرم کې واده نه کوي او خبره ولا سم خبره ښکاری نه دا رنگی بیا د ام سلمہ رضی الله عنها نکاح د نبی علیہ السلام سره دام په میاشت د محرم کې شوی دا د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې جویریه رضی الله عنها دا وفات شوی دا نو محرم کې وفات شوی دا یعنی محرم کې خوشاله مراغلی نو غمونه مراغلی دي ام حبیبه رضی الله عنها دا ابو سفیان رضی الله عنه خور دا ابو سفیان رضی الله عنه لور د نبی علیہ السلام په نکاح کې دا چې وفات شوی دا د محرم په میاشت کې وفات شوی دا د زکات تفصیلات چې سارو کې دونه زکات دی سونه چاندي دونه دا عشر دون دا رنګ دی دا تفصیلات دام په میاشت د محرم کې نازل شوی دی قادسیه علاقہ دا چې فتح شوی وا دام د محرم په میاشت کې فتح شوی وا ایران چې فتح شوی دام په میاشت د محرم کې فتح شوی وا قبرص چې فتح شوی په میاشت د محرم کې فتح شوی وا او سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین چې امیر المؤمنین لومبني لقب هغه ته ملو شوی دی الله اکبر کبیره د نبی علیہ السلام مراد د نبی علیہ السلام دعا سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ اغم چې شهید شوی دی نو په یکم محرم شهید شوی دی یکم محرم سبا یا بل رز یکم محرم دی دا یوم شهادت عمر بن خطاب رضی الله عنہ عثمان غنی رضی الله عنہ ته چې خلافت میں لو شوی ہوا دا میاش د محرم وا سیدنا علی المرتضی رضی الله عنہ چې خلیفہ شوی ہوا دا میاش د محرم وا معاویہ رضی الله عنہ ته چې امارت میں لو شوی ہوا دا میاش د محرم وا قسطنطنیه چې فتح شوی وا دام په میاش د محرم کې او سیدنا حسین ابن علی حسین رضی الله عنہ خلک یو ته امام حسین وای امام وسره لګي نو ابوبکر سره امام نه لګي عمر سره امام نه لګي زموږ داخله کوم امام وسره لګي امام دا امام لفظ دا روافض وسره لګولې امام حسین امام غائب امام علی دا غي دولت امامان غني او دغه روافض او عقیده دا چې دا امام چې دی دا پاکي د ګنا نه دا معصوم دی دا یعنی د نبی د درجه نه مونږته په دې وجہ امام حسین رضی الله عنه سره امام لفظ لګول دا صحیح خبره نه ده شیعاګانو سره مشابهت دي سیدنا وسندنا ومحبوبنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سید د فاطمه رضی الله عنها د ټوکړه دا حسین رضی الله عنه داغه شهادت محرم کې شوی د محرم میاش دا ډیره تاریخي میاش ده او یوازې حسین رضی الله عنه هغه سره 72 نوجوانان 72 ملګری دام په دې میاش کې شهیدان شوی دي په مقام د کربلا کې د فاطمه الزهرا رضی الله عنها نکاح هغه په محرم کې شوی ده د نبی علیہ السلام بچی چې دا سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ والده محترمه فاطمه به چاته په نکاح ور کړو سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه نو د علی سے نکاح هم په دې میاشت کې شوی ده په محرم کې
پښتنو قسم کړي چې په محرم کې به واده او خادي او نکاح نه کوو. ډېر خلک پکې ختمونه نه کوي. الله اکبر کبیره. ام کلثوم د نبی علیہ السلام بل لور ده. عثمان غنی رضی الله عنه سره داغي نکاح شوی ده. نو ګوره هغه په محرم کې شوی ده. بیا ډېر خېخې خسته په محرم کې دنیا ته راغلیم دي او ډېر خېخې خسته د دنیا نه په محرم کې تلم دي. لکه دا یو لوی محدث د احناف امام طحاوی رحمت الله علیه هغه وفات شوی دی، نو هم په محرم کې وفات شوی. نو دا سنن ابي داود کتاب کی چالی کلی امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه هغه هم په محرم کې وفات شوی دی. دارنګي په برصغیر پاک و هند کې چې یو لوی تحریک او یو لوی نوم، یو لوی کردار او یو لوی پروګرام کدی خو د انګریز خلاف جهادو، کده قادیانیت خلاف تحریکو، کده پرویزیت خلاف تحریکو، کده دعوت او تبلیغ پروګرامو، کده صحابه کرامو دفاع وا، په هر پروګرام کې مخ کې د هر باطل فتنه رد کې کړي. دارالعلوم دیوبند قیامم په محرم کې شوی. د دې میاشت سره زمونږ ډېر هغه تاریخي خبرې وابسته دي. د علماء دیوبند یو لوی ستار عالم سید مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه وفات شوی دی، هم په محرم کې وفات شوی دی. او د مسلمانانو نوی کال دا شروع کیږي د جنوري نه، د محرم نه. زمونږ او تاسو اسلامی کال د کومې میاشت نه شروع کیږي؟ او د انګریزانو د پیرنګیانو کال د جنوري نه شروع کیږي. مونږ کې څونه د پیرنګیانو هغه کلچر را دننه شوی دی. زمونږ په ټولو ادارو کې وګورئ که هغه هره اداره ده پای کې اسلامي تاریخ که د بعضې مدارس، زمونږ مدارس متاثره دي. زمونږ مدارسو کې هم اسلامي کلندر نه چلیږي، ښه دکه د پیرنګیانو ترتیب پکې چلیږي. نو هغه هم چلوه، خو خپل اسلامي کلندر پس اپال پکې چلوه. نو چې مدارسم اسلامي کلندر ختم، نو بیا به د نورو ادارو نه سړی څه ګیله کوي. مسلمانانو ته پکار دادي چې دې ځان ته یو اسلامي کلندر هغه ساتلی. دې سره زمونږ د دین اسلام ډېر احکامات هغه وابسته دي. او چونکې سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه دویم خلیفہ هغه په یکم محرم باندې شهید شوی دی. چې مونږ او تاسو ته سنه تاریخي خبره دا معلومي. عمر بن خطاب رضی الله عنه 10 کال حکومت کړی دی. څونه حکومت کړی دی؟ 10 کال. یو انګریز دی د اهل اسلام سخت خلاف دی، هغه تاریخ لیکلی دی. پای کې د عمر سے بارک وی دا انګریز نوم دی مستر جون. هغه وی ک دې سړی یو 10 کال نور حکومت کوي کنه په مخ د ځمکه په هر خطه کې د محمد عربي شریعت بیا ځکه وی د یو حل کړو کړه چې د په کومو علاقو کې د اسلام جنډا دا لګولې وا. ځکه د عمر بن خطاب بارک راضی 22,50,000 مربع میل. پاکستان یوازې نه، پاکستان خو ډېر لږ دی، د پاکستان مرو سر نور ملکونه کا 22,50,000 مربع میل دا د اسلامی جنډا لګولې په دونه علاقو کې خو کار کو. الله اکبر کبیره. بل عمر رضی الله عنه داغه حکومت داسې وو چې اور ته نه متاثره، هوا ته نه متاثره، اوبه ته نه متاثره، د ځمکه ته نه متاثره، عناصر اربعه باندې ګوښ دغه حکومت وکړه. که اوبو ته خط لګړي نو اوبو خبره منلې ده، که اور ته اډر کړي هغه اور خبره منلې ده. دارنګي عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه شخصیت چې هغه کله د اسلام دعوت چلولې و او ښکارې د هجرت اعلان کړو. د هجرت اعلان بچا ښکارا نشو کولی.
عمر بن خطاب رضی الله عنه لومبني هغه شخصیت دی چې د بیت المقدس فتح کړو. تاسو ته پته شته چې د بیت المقدس د فتح کېدو د لپاره روان دي، نور خادمان هم ورسره دي، نو دی پیدل روان دي او خپل خادم په سورلې باندې سور کړی ښا. سون الوی خلیفہ سون الوی علاقې دغه د حکومت کې دي. دارنګي ایران چې دی په ایران باندې لومبنۍ حمله د عمر بن خطاب رضی الله عنه کړې وه. په دې قرآن کې ډېر داسې آیتونه شته چې هغې ته موافقات عمري ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ بعضې علماو څه 22 را جمع کړي دي. یعنې د عمر بن خطاب دونه لوی شان دی، یو ځای کې د خولې نه خبره وتې ده چې موږ دې داسې کوو. پیغمبر ویره داسې څنګه وکړو، د الله طرف نه اډر نشته، الله اډر لارېږي، محبوبه داسې وکړه. دا ته موافقات عمري وایي. لکه یو د هغې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابه دی طواف وشو. عمر بن خطاب نبی علیہ السلام ته الله رسوله دی مقام ابراهیم سره یو 2 رکعات نه کو. پیغمبر وی چې د برن اډر نشوي په عبادتو کې په دین کې رضانه خبره نه چلیږي. ګوره دا بعض خلک یې خیرات په خپل خوخه او ذکر په خپل خوخه او دوا په خپل خوخه چې ته ذکر په سنت طریقه کوا، عبادت په سنت طریقه کوا، بیا وی دا ګوره ذکر نه مني او خیرات نه مني. دلته عمر سے وایي چې 2 رکعات نفل. پیغمبر وی اډر نشته، د برن چې اډر نشته نفل نشي کولی. خبره مو سمجھ ترانه لا. بعض ډیر داسې خلک ته ته خیرات په سنت طریقه کوا، دا ته چې سکه دا په سنتو کې نشته. دیو بار پراپګاندا کې ګور نوی مولیان راوتی خیرات نه مني، دعا نه مني، زیارت نه مني، د قبر نه مني. سبا الله له جواب ورکړي. نو نبی رسول الله والسلام ورته وی چې عمر د برنه اډر نشتا. د الله له طرف نه آیت نازل شو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. مقام ابراهیم سره موږ کوي هغه واجب وګرځیدل. دک نفل عبادت دا واجب وګرځیدل. دارنګه قرآن کې آیتونه شته دغه ځان ته عنوان دی او په دې غالبا دلته څو جمعې بیان هم شوی دی موافقات عمري باندې. نو دا بعضې وایي چې 22 مقامات دي چې عمر رضی الله عنه یو اظهار کړی دی او د هغې متعلق د بره نه وحي نازله شوې ده. دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام دعا غوښتې وه چې الله په دې ابوجهل او په عمر کې خو یو ته ایمان نصیب کړي. دا پیغمبر هغه دعا د عمر سے بارکی قبول شو او عمر رضی الله عنه اسلام قبول کو. عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه شخصیت دی چې د شپې په کوڅو کې پلارو کې گشتونه کول چې رعایا دا آرام کوي خاص دي ته مسلې نه یو. او بیا عمر بن خطاب هغه شخصیت چې یو شپې گشت کو د مور او د لور میس کې باز شورو د بعضې د سیرت کتابونه ذکر کوي. مور ورته وایي بچې د پیو کې لږ اوبه واچوه، هغه لور ورته وایي مورې خلیفه امیر المؤمنین خو منع کړې ده، وایي هغه زمونږ نه چاته خبرېږي. دا امیر المؤمنین بار دا خبرې اوري ښه. هغه ورته وایي که امیر المؤمنین ته پته نه لګي نو د امیر المؤمنین رب ته خو پته لګي که نه. نو امیر المؤمنین ولګېده او هغه بچې هغه خپل زوی ته په نکاح باندې اغسته و بیا. دارنګه د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه کله شپې گش کوي د یو کورنا د یو زنانا د تکلیف आवाज راتلو پته لګولې دا زنانه بیمار ده خپل کور ته راغلي لري ځان سره خپل بیبي بوتلې داسې وزیر اعظم په ملکونو باندې بادشاہي وا خپل بیبي د شپې روانه کړې ده او د هغه زنانه خدمت کړی دی هغې ته پته نه لګېدې دا د امیر المؤمنین بیبي ده او دا ځان سره چې په اوږه باندې دا خوراک کاک سامانونه راوړه بوجې دا امیر المؤمنین په خپله راوړلي. هغه شخصیت هغه په 1 محرم باندې د هغې شهادت شوی دی. 1036 ښارونه دی فتح کړي وو. 4000 مساجد په خپل دور کې عمر بن خطاب رضی الله عنه جوړ کړي وو. 900 جامع مساجد جوړ کړي وو. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه
دا چې امامان مقرریږي دا مخکې نه مقررېده بس څوک به وو څوک به پکې پوه هغه به موسکاو نو د ائمه تقرری د خطباو دا تقرری دا عمر بن خطاب رضی الله عنه په خپل دور کې شروع کړی و دا شل رکعات تراویح په جمع سره دا عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور کې د دې دارای شوی دارنګ پسونو زنانا کونډې یتیمانان معشومان غریبانان شل او ګډ دغې د خوراک کا انتظام باقاعده د بیت المال نه عمر بن خطاب رضی الله عنه دا رایج کړی و د مکی مکرمه نه راوالی تر د مدینه منورې پورې دا فوجي کینټ دا عمر سے په دور کې شروع شو ښا دا خو د نورو خلکو د پیرنګیانو وغیرہ ډېرې خبرې د نه را نقل کړي دي دا چاونی دا فوجي کینټ دا پولیس چاونه دا د عمر بن خطاب په دور کې رایج شوی دا محکمه ډاک دا خط لګل دا عمر بن خطاب رایج کړی وی زرعی اصلاحات دارنګ په خپل وګو باندې رعایت سامانونو رسول نو هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه داغه نورم ډېری کارنامې دي بیا دې څنګه شهید شو نو دا ځان ته یو پوره باب دی که زندگی و ان شاء الله را روانه جمعه بم په دې عنوان باندې خبرې کیږي بیا محرم سره ډېری خبرې متعلق دي ډېر بدعات پکې راځي شوی دي فقوا به خلکو که تاسو خیالي په لسم محرم په نهم محرم باندې دی پورې به د اختر غ ترشی ساتلې اروجی به پکې په خولې کنه چاته یاد دي مشران کشران تاسو شو کوي واسطه تاسو ستنه دی یاد دا په خېدی او دا د حسین او دی کې به شربتونه خلکو ویشلو دی کې اوس ما غره واپس یګان ځان وخی کې تاسو خیالي تاسو بریدلی و اوس ځان وخی ما ځان لسمه ټوپک او تماشیونی دې چې پته ولګي پوه شي کنه دا دی کې ډېر غندونه خلکو لزانه ایجاد کړی و نو ان شاء الله ډېری خبرې د محرم متعلق بیا په محرم په میاشت کې چې څنګه د عمر بن خطاب شهادت شوی دی د سیدنا حسین رضی الله عنه شهادت هم پکې شوی واقع کربلا هم پکې را پیښه شوی دا نو ان شاء الله دا به سو جمعې دا عنوان چلو الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله یا حی یا قیوم برحمتک یا رب